نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، دا نننۍ ویډیو ډېره اهمه او بهترینه ویډیو ده. تاسو د دې نه مخکې اول دا ویډیو ګورئ، بیا زه یو څو خبرې کوم ستاسو سره. محترمو، تاسو دا ویډیو کتله چې په دې کې د واده په دې زلمي باندې دا خلکو دغه سپریګانې کوي او دغه مختلف څیزونه به د پاسه چې کوم دی اچوي او دغه رنګونه یو څه بل څه. نن سبا دغه رواج راوتی دی چې د واده کسي واده کوي جو بس دا ګناهګار دی. ولې ګناهګار دی؟ ځکه چې بیا به په دې باندې خلک دغه رنګونه مچوي او څوک به چې کوم دی سکي، څوک به سکي، څوک به چې کوم دی دغه زګونه چې کوم دی اچوي. نو محترمو، دا ټول شریعت نه خلاف کار دی. د دې نه چې کوم ځان ساتل پکار دی. بس یو رواج دی، روان دی. بس یو سړی وکړي بل ته ګوري جو بل هم کوي، بل وکړي بل ته ګوري جو هغه هم کوي. نو په دغه لحاظ چې کوم دی هر سړی داسې کوي. نو محترم، خپل نوجوانانو ته، خپل بچو ته، خپل ماشومانو چې کوم دی د شریعت لاره ښودل، د شریعت په لاره باندې روانول. که چېرې موږ خپلو کشران صحیح کو، په هغې باندې چې کوم دی مونږه د پاسه چې کوم دی شفقت لاس کېدو، هغوی تربیت وکړو، انشاءالله دا طریقه هېڅکله به معاشره کې نشي پاتې کېدی. بیا به څوک دا نه کوي. خو چې زه خپل زوی د څوک څه نه یم ورته یم کوه، زه خپل لور د څه یم چې کوه، نو هغه به ګډېږي، هغوی به دا څیزونه کوي، هغوی به دغه سپریګانې کوي، دغه رنګې به هغوی چې کوم دغه زګونه اچوي. ته به یې داسې کار کوې، ته به خپل بچي ته نه یې، خپل لور ته نه یې، هغه به کوي. نو په معاشره کې به دا کار روان وي، د شریعت نه خلاف به چې کوم دی کارونه چلېږي. نو محترمو، د دې نه چې کوم دی ځان ساتل پکار دی، د دې نه پرهېز پکار دی. په دغې پالنګونو کې خلک اوچتول، په چا باندې کټونه ماتول، دا ټول ناروا کارونه دي. د الله او د هغه رسول الله ناراضګۍ سببونه دي. نو محترمو، د دې نه چې کوم دی ځان ساتل پکار دی. الله رب عزت موږ د شریعت د خلاف کار نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.